چې زمون په دې ملک زمون سره زمون رونه 40 کال او 50 کال پاتې شوي دي د هجرت په بنیاد باندې راغلیو په کیمپونو کې څوک پاتې کېدل چا ځان له ذاتي کورونه جوړ کړي دي ځان له ذاتي دکانونه دي او الحمدلله سوال یې نه دی کړی خدای پاک ورته د محنت جذبه ورکړې وه او د محنت په جذبې باندې دا هر څه پیدا کړي دي لیکن نن په قومونو کې وږي خلک وي چې هغوی مال او دولت نه یې لیدلی او دا غواړي چې زه دې په څه طریقې باندې د چا د مجبورتیا نه فایده والمه او مال دولت کې حاصل کم نو دی لږي په غلطو طریقو باندې د هغوی مال حاصلول غواړي عزتمندو دا حرام دی حرام لکه څنګه چې په سیلابونو کې راتلونکی سیز دا امانت دی ځان له استعمالول نه دی جایز دغه رنګې د دې افغان بهادر قوم نه د دوی کورونه اغستل د دوی مال او املاک اغستل او بیا په ناجایزه طریقې باندې اغستل دا حرام او ناجایز دي دا نفرتونه پیدا کوي او دا محبتونه او مینې نه پیدا کوي د دې وجې نه د دې جمعې په دې منبر باندې اعلان دا کول غواړم چې د کومو مسلمانانو په زړونو کې دا دي چې زه به د دې افغاني قوم نه کور په ارزان نرخ والم یا کور به ترې نه والم څه پیسې به ورکم نو چې دی افغانستان ته لاړ شي نو بیا خو به دته ویزه نه میلاویږي نو دی په ما پسې نشي راتلی او په ما کې هم دومره ایماني غیرت نشته چې د ده پیسې راوالم او هلته کې ورله څه دي ویسم نو بس ماشاءالله ښکلی کور مې واغسته دکان مې واغسته ځمکه مې واغسته عزتمنده ته به نه ستا نه به وروسته بل چاته پاتې کېږي تا هم حرام وخوړل ستا بچي هم په حرامو کې مبتلا دي او دا نسل در نسل دا پردی مال چې په حرامي طریقې باندې تا پیدا کړی دی قرآن کې الله جل جلاله بیا وفرمیل چې ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه بدترین نقصان والا انسان هغه دی چې په خپله خو یې تاوان کړی لیکن خپل اهل و عیال خپل رشتہ داران خپل اتباع هغه هم د ځان سره په تاوان کې مبتلا کړل نو هیڅ یو مسلمان ته دا نه دی مناسب چې د دوی دا مالونه د دوی د ضرورت نه غلطه پیدا اخلي او ځان له حاصلوي ځکه دا حرام دي الله دې موږ ته د حلال مال او دولت راکړي او د پردي د حرام او د مال او د دولت نه دی الله پاک زموږ حفاظت نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین